نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای خوشحالی ده زیری ده خوشخبری ده د هغه چا د پاره چې د قیامت په ورځ عمل نامه خلاص سي او په هغه کې استغفار ډیر پروت وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای توبه خوشحالی ده د هغه چا د پاره چې په عمل نامه کې استغفار ډیر وي. باید موږ او تاسو استغفر الله ډیر وایو. استغفر الله دا ډیر لوی طاقت لري. نو د استغفار دوی فائدې دي، یو په دنیا کې ده او بل په جنت کې ده. په دنیا کې د اطمینان او د سکون ژوند او په آخرت کې جنت ده. دغه دوی غټې فائدې په استغفر الله کې دي. هر هغه څوک چې استغفر الله ډیر وایي نو د هغه ژوند به په دنیا کې په اطمینان او سکون سره تیریږي او په آخرت کې به دی الله جل جلاله جنت ته داخلوي. په استغفار کې د بنده عاجزي ښکاره سي او د الله جل جلاله لوی ښکاره سي. باید موږ تاسې استغفر الله ډیر وایو. نو کوم استغفر الله به ته وایې؟ ته به دا وایې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. دا به وایې. که دې دا نه وزده بیا به دا وایې استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. که دې دا هم نه وزده بیا به داسې وایې استغفر الله استغفر الله استغفر الله. دا وایه خو ډیر ډیر یې وایه. علما وایي کم سړی چې استغفار ډیر وایي الله به د دعا هم قبلوي. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ورځ روان د په سفر باندې شپه ور باندې رااله. نو د یو مسجد ته ولاړی چې هلته به شپه تېره کم. نو چې د شپې ټایم سو د مسجد خادم رالی. امام صاحب ته وویل دلته په مسجد کې موږ څوک نه پرېږدو او شپې ته چې څوک شپه تېره کړي. د خادم امام احمد صاحب نه پېژندلو. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ورته وویل صحیح ده. چې دی د باندې راووتی نو یو تنور والا یې ولیدی چې هغه لګیا ده ډوډۍ پخوي. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د تنور په ډبه کېناستو او دې کس ته وایي ته ډوډۍ پخوه زه به دې ډبه شپه تېره کړم زه پر دې ډبه کښېنمه. تنور والا ورته وایي چې صحیح ده. امام احمد رحمت الله علیه دا تنور والا ته ګوري هغه چې ډوډۍ پخوي استغفر الله وایي او بیا چې بله ډوډۍ پخوي بیا وایي استغفر الله. بیا چې بله ډوډۍ جوړوي بیا وایي استغفر الله. امام احمد رحمت الله علیه حیران سو. عام کس ده عام سړی ده او دونه ډیر استغفر الله وایي دونه ډیر استغفار وایي. امام احمد رحمت الله علیه پوښتنه ځینې وکړه چې دا دونه استغفار ولې وایي؟ تنور والا ورته وایي چې ما په استغفار کې دا کمال لیدلی ده چې کله هم زه استغفار وایم الله جل جلاله زما دعا قبلوي. اوس زما یوه دعا پاتې ده هغه دعا مې نه ده قبول سوې. نو نورې ټولې دعا قبول سوي دي. نورې الله جل زما دعا قبول کړي دي خو یوه دعا مې پاته ده. امام احمد ابن حنبل رحمت الله پوښتنه ځینې وکړه چې هغه کومه دعا ده چې نه ده قبوله سوې؟ تنور والا ورته وویل هغه دعا دا ده چې ما اورېدلې دي چې یو ډېر غټ عالم ده امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه نومیږي. زما دا شوق ده چې زه هغه ووینم زه له هغه سره ملاقات وکړم. نو زه دا استغفار وایم او دعا کوم چې امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه سره مې ملاقات وسي. امام احمد ابن حنبل رحمت الله چې دا واورېدله ور ولاړ سو. ورته ویې ویل چې زه امام احمد ابن حنبل یم. دغه دعا دې هم قبوله سوه. دغه ستا د استغفار طاقت و چې زه دغه ډبې ته راوستم او ستا سره مې ملاقات وکړئ او زه ستا ملاقات ته راوستم. دا په دغه کې برکت و. دا ستا په استغفار کې ډېر طاقت ته. نو زما ورونو عزیزانو شپږ شیان شیطان ته ډېر تکلیف رسوي. یو هغه ده سحر نیک کار کوي بسم الله الرحمن الرحیم ویل. دوم سلام اچول. دریم مسواک وهل. څلورم انشاءالله ویل. پنځم په نبی علیه الصلاة والسلام درود ویل. شپږم استغفار ویل. دغه شپږ شیان شیطان ته ډېر تکلیف رسوي. نو باید موږ تاسې دغه استغفار هم ووایو انشاءالله هم ووایو سلام هم خلقو ته واچو په نبی علیه الصلاة والسلام درود هم ووایو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې استغفار وویل دغه په ځان لازمه کړه الله جل جلاله دغه کس له هره مشکله خلاص کړي او له داسې ځای څخه به رزق ورته راسي چې ده به ګمان هم نه وي چې دا رزق